الله وكفى والصلاة والسلام على من لا نبي بعده ولا رسول بعده ولا معصوم بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا وقال النبي صلى الله عليه وسلم مروا أولادكم بالصلاة وهم 7 سنين واضربوهم وهم 10 سنين أو كما قال عليه الصلاة والسلام. دا الله جل شانه ډېر زیات مهرباني دي او ډېر زیات احسانات او انعامات دي چې په موږ او تاسو باندې کړی دي. هغه نعمتونو کې لوی نعمت الله جل شانه د ایمان په موږ باندې کړی دی چې زمونږ او تاسو راجع کېدل او زمونږ او تاسو د یو بل سره ناستا او دارنګي اجتماعیت او معاشره چې دا داغه تړون د ایمان په مزيبانه شوی دی او د ایمان تقاضا ده چې مونږ او تاسو ژوندۍ تیرو نو د قران کریم او د اسلام دراغلي قوانین او اصول د لاندې ژوندۍ تیرکو. نو قران کریم کې او په اسلام کې د هر یو کس دا غره پر خپل حدود دي او دا غره پر خپل اصول دي چې هغه اصول افناو کې او په هغه اصول باندې ژوندۍ تیر کې نو ژوندۍ به د سکون او د اطمینان شي. نو د مور ځان له چې یو حیثیت ته د پلار ځان له یو حیثیت ته د بچی ځان لري د بیبي ځان لري دارنګ د بچو ځان لري او د هر چا لپاره اصول دي چې تاسو د هغه اصول د لاندې ژوندۍ تیر کړئ نو تاسو ژوندۍ به د اطمینان او د سکون شي. خصوصا الله جل شانه قران کریم کې مونږ ته وایي وقضى ربك الا تعبدوا الا اياه وبالوالدين احسانا. په دې آیات کې الله جل شانه فیصله د دې خبره کړې ده چې تاسو به توحید مسله نه پرې دی دا بخپلوي او د مور او پلار اطاعت او تابعداري وکوي. نو مور او پلار چې بچیلا کم یو تعلیم او تربیت ورکي نو هغه د اطمینان او د سکون ذریعہ ګرځي. او د ټولو نه اهمه خبره نبی عليه الصلاة والسلام فرمایلی ده چې مور او پلار له پکار دي چې هغه د بچو صحیح تربیت وکړي. که چرته د بچی صحیح تربیت ونشي نو معاشره به هغه د بګړاو سره د تباہی او د بربادۍ سره مخامخ شي. نو د ماشومتوب نواله تر هغه ځوانۍ پوري بلوغ ته رسیدلو پوري او د هغې نه پس په مور او پلار باندې لازم دي چې د بچی تربیت په هره مرحله کې وکړي، کاغه الکان دي او که جنکۍ دي. لکه حدیث کې راځي نبی علیه الصلاۃ والسلام فرمایي مروا اولادکم بالصلاة وهم 7 سنین واضربوهم وهم 10 سنین. چې تاسو خپل بچو لره ادب او تربیت ورکړئ د مونږ چې کله دیو د 2 کالو شي او که بیا د مونږ نه کوي او دیو د 10 کالو یې نو په دیوانی وهي د مور او پلار تربیت ته چې بچی دی کوي. علماء کرام ذکر کوي کستا بچی الکان دیو که جنکی دی نو پاغي باندې سورۃ یوسف او سورۃ نور درس ورلا ورکا او په دې دواړو کې چې د حیا او د عفت او د پاک دامنۍ اصول ذکر شوی دي. که سورۃ نور دی نو خط تفصیلی ورته وایا او دا خبره ورته ظاهره ک چې انسان دنیا ترازی نو دا پاک راضی. انسان چې دنیا ترازی نو دا بالکل صفا ستر راضی. پاکی په 2 قسم باندې ده، یو جسمانی پاکی ده یو روحانی پاکی ده. جسمانی روح جسمانی چې کومه ګندګی ده جسمانی
هغه جدا ده او د هغې د پاکوالي جدا طریقه ده او یو روحاني ګندګي ده چې په هغې سره انسان ګنده کېږي د هغې د صفایي لپاره جدا اصول او جدا قوانین دي د جسم د ګندګۍ د صفایي لپاره الله جل شانه اوبه پیدا کړي دي او هغه په دې سره پاکېږي او د روحاني ګندګۍ د صفا کولو لپاره الله حدود را لېږلي دي چې په دنیا کې به په هغه حدود الهیه په قوانینو نافذ کولو سره او د هغې موافق زندگی تیرولو سره به ته پاک او صفا او ستره اوسېږي خو بیا دا خبره یاد ساته چې روحاني کومه ناپاکي ده نو د هغې د صفایي لپاره استادان دوه طریقې ذکر کوي یو په دنیا کې رجم دی د هغې ګناه چې کم حد دی هغه نافذ کول دي او که دا نه نو دویمه طریقه په آخرت کې سزا او جهنم ته تلل دي په دې سره سړی څه کېږي هغه پاکېږي لکه ګوره په دې خبره به ستا ذهن کار نه کړی تو ته لږه توجه وکړه مثلا یو سړی دی هغه ناپاکه دی کپړې ناپاکه دي بدن یې ناپاکه دی نو دا چې بدن یې ناپاکه دی نو دا مسجد حرام احرام ته نشي داخلېدلی دلته داخلېدل په ده باندې ناروا دي دغه شان یو سړی روحاني بیمار دی د ده په عقیده کې ګړبړ دی د ده په عمل کې ګړبړ دی د ده سوچ او فکر ګنده دی نو دا سړی هم ډایرکټ جنت ته نشي داخلېدلی چې تر څو پورې صحابه صفا شوی نه وي چې دا صفا شي نو علي به دا جنت ته ځي د صحابهو تاریخ وګوره د هغې په ذهن کې دا خبره اخکلی شوې وه چې د قیامت په ورځ باندې به پاک سړی چې دی او صاف ستره سړی هغه به جنت ته ځي او هغه به د کامیابۍ سره مخامخ کېږي که چېرته یو سړي ګناهونه کړي دي یو سړي بدکارۍ کړي دي داسې چې دی په دې حالات باندې د دنیا نه تللی دی نو هلته بیا لړمانان دي هلته بیا ماران دي هغه ماران به بیا دا سړی چیچي او دله به سزاګانې ورکوي د صحابو دا طریقه وه چې هغوی به د خپلو بچو تربیت کاوه خصوصا د جنکو د پردی انتهایی ضرورت هغه بچره څه کاوه په دې مسله باندې بچره هغه زور ورکاوه او د مخلوط نظام زندګۍ نه به هغوی بچ کول ولی ځکه چې د دې په ذریعه باندې د سړي څه کېږي هغه غونډه معاشره چې تباه کېږي او بربادي هغې سره وجه دا ده د قبیله غامدي د قبیله غامد دا د زنانه یو کیسه چې راغلی وه احادیثو کې شته دی چې یوه زنانه و د هغې نه بدکاري شوې وه چې بدکاري ته شوې وه راله نبي علیه الصلاة وسلام ته ویل د الله پیغمبره زما نه چې د الله حد او حکم چې هغه کراس شوی دی او ما بدکاری کړی ده هغې ورته وویل چې د هغې بدکارۍ د وجې نه زما په ګېډه کې حمل هم دی نبي علیه السلام ویل ته لاړه شه چې ماشوم پیدا شي بیا به راشي هغه واپس لاړه چې ماشوم پیدا شو په غېږ کې راغستی د الله پیغمبر هغه ماشوم دا دی ما پاکه که نبي علیه السلام ویل لاړه شه چې ورېږه لږ غټ شي چې غټ شو بیا یې واپس راغستی دی نبی علیہ السلام وی تلاړه شه چې دا د خوراک قابل شي نو بیا به راشي چې هغه لاړه واپس یې وله روټۍ په لاس کې ورکړې ده او را روانه ده نبی علیہ السلام ته وی په ما باندې حکم د الله جاری که ما پاکه که څه وجه وه د دې زنانه په ذهن کې دا خبره بالکل راسخ شوې وه دا بالکل مضبوطه شوې وه او د دې عقیده جوړه شوې وه که زه د دنیا نه په دې حالات کې لاړه شم نو زه به ګنده یم نو زه به جهنم ته ځم او جهنم ته تلل داسې آسان کار نه دی نو نبي علیه السلام وویل د دې لپاره یو کنده وکنئ په هغې کې د نامه پورې خښه کړه او بیا یې په کاڼو باندې ویشتل او سنسار یې کړه دا جلې دا د صحابو سوچ او فکر و چې موږ چېرته د دنیا نه ګنده لاړ نه شو علما کرام ذکر کوي وایي خاوند د ښځې هر قسم غلطي معاف کوي بغیر د غلطۍ د هغه د کردار نه چې د دې کردار غلطي د دې ناسته ولاړه غلطۍ نو دا نشي برداشت کولی نن سبا چې دی زمونږ په ملک کې او زمونږ په علاقه کې
قانون الهی نشتره چې هغه حدود موږ نافذ کو هغه حدود موږ عملی کو نو آلریډي که چېرته معاشره باندې نظر وانه چولی شي او معاشره برابر نشي نو دلته چې کم ګنده حرکات کېږي نو سړی به ګندر دنیا نه ځي او سړی چې ګندر دنیا نه لاړ شي نو د ده لپاره هلته ډېرې خطرناکې سزاګانې دي حدیث کې راځي چې په جهنم کې یو غار دی جهنم کې یو غار دی چې په هغه غار کې به دا بدکاره هلکان او بدکاره جینکۍ واچولی شي او په هغې کې لړمانان دي هغه لړمانان به په دې هلک او جینۍ باندې راخواره شي داسې به پرې راخواره شي لکه د ګبین په ګګ باندې چې مچۍ راخورېږي دقه شان به دا انسان ټول پټ کړي دا لړمانان دا به پرې له پاسه راخواره شي او په یو ټیم باندې به ورله ټک ورکوي گزار به وله ورکوي او دا خبره به ورته کوي چې څنګه دې په دنیا کې د ګناه نه ستا د بدن هرې حصې مزه اخیستې وه نن ته د عذاب نه هغه مزه واخله او هغه سزا چې دی هغه وڅکه نو نن چې دی موږ له مقدس ځان بچ کول پکار دي د غلطې ناستې نه د غلطې ولاړې نه د غلط حرکت نه د غلطو لیدلو نه د غلطو اورېدلو نه د غلط سوچ او فکر کولو نه دویم حدیث کې راځي غوږ ورته کېږده دې حدیث ته چې یو هلک او جینۍ په دنیا کې مخ تور کړي او دا د دنیا نه بغیر د قرآني حد او دارنګې د اسلامي حد چې هغه شادي شدی په کاڼو ایشتل دي او غیر شادي شدی سل دوری دي دا ولا په دنیا کې ورنکړی شي او استغفار او توبې کوي هغه ځان له خبره ده که الله یې مات کړي هغه جدا خبره ده هغې کې موږ ځو خو لکه دا خبره یې ویلې ده نبی علیه الصلاة والسلام فرمایي چې حد پې جاري نشي دلته ولا سل کوړې ورنکړلی شي او دلته چې رجم نکړلی شي په کاڼو باندې وینیشتلی شي نو د قیامت په ورځ باندې به الله جل شانه آدم علیه السلام ابراهیم علیه السلام او نوح علیه السلام ته حکم وکړي چې د جهنم نه دې کوړې راوړی شي او د جهنم نه دې هغه سټکي راوړی شي چې کم د جهنمینو د وهلو دپاره تیار شوي دي او دا هلکان او دا جینکۍ چې کمې د دنیا نه بغیر د حدود شرعیه د نافذ کېدو نه بغیر راغلي دي ګنده راغلي دي په دې باندې اسلامي قانون او دارنګې قرآني قانون نه دی نافذ شوی او نه دی عملي شوی نو دې ورته په دې ځای کې اوس هغه حدود او هغه چې سل دوري او یا هغه پلکونو باندې دا ووالی شي نو دې ورته به د قیامت په ورځ باندې سزا څه کېږي هغه میلاویږي دا دومره خطرناکه چې څه بیماري ده د اسلامي قانون دومره انتهایی ضروری دی په نن سبا وخت کې بلکې په هر ټیم کې اسلامي قانون هغه ضروری دی چې سړی د دنیا نه هلک او جینۍ چېرته ګنده لاړ نه شي چې د قیامت په ورځ باندې بیا رسوا نه شي او هغه رسوایي داسې رسوایي ده چې هغه بیا د پاکېدو نه ده نو د دې وجې نه علما کرام ذکر کوي چې د دې بدکاره هلک او د بدکاره جینۍ د تش او د سماتې د ځینه و یو داسې ګندګي به ځي یو داسې پیپ او دارنګې اینه زوه به تېځي چې هغه اینه زوه دومره خطرناکه ده چې 80,000 فرشتې چې جهنمین چې دی 80,000 مرتبه روزانه د دغې هلک او دغه جینۍ د دې ګندګۍ نه پناهي غواړي چې الله یا دیو په دې جهنم کې پرېږده او موږ ترې وباسه یا موږ پکې پرېږده خو دې ورانه بهر کا موږ دې پکې پراته یي دا دومره خطرناک بوی دی نن سبا چې دی ته وګوره د هلکانو ویبسایډ یې وګوره د ډاکټرانو کردارونه وګوره دارنګې اسپتالونه وګوره چې کم حالات روان دي د دې وجې نه ذکر کوي علمای کرام چې د غیر محرم سړي سره د زنانه د بدن کمه یوه حصه ولګېده نو هغه ګنده شوه او چې ګنده شوه نو د هغې صفایي چې دی څه دی هغه دا په دنیا کې انابت الله ته راګرځېدل دي که چېرته په هغې کې حدود شریعو کې حد نه او که حد پکې نو هغه حد په ده باندې نافذ کول دي نو هلې به پاکېږي دا نو چې لمحو نے خطا کی تھی صدیوں نے سزا پائی یو سړی چې دی په سکندونو کې چې دی هغه ګناه وکړي منټونو کې ګناه وکړي او بیا د هغې سزاګانې او د هغې تکلیفونه چې دی څه کوي
هغه په کلونو کلونو باندې خوري کلونو کلونو باندې چې څه کوي هغه خوري د دې وجه نه وې درې شیونه چې دي دا په یو ځای کې د یو بل سره بحثو یو علم یو مالو یو عزتو د درې وانه د یو بل نه تاسو کو چې ته د انسان نه جدا شې نو چیرته به میلاويږي نو چې د علم نه تاسو کو چې ته د انسان نه جدا شې ته به ورته چیرته میلاويږي نو علم ورته په جواب کې ویل چې زبا وته په مدرسه او جمعات کې میلاو شم نه مولا خواله دلال شي د یو عالم خواله دلال شي زبا ورته دوباره میلاو شم مال ته ویل ته هغه ورته ویل کما بیر تحصیلینو بازار ته دلال شي ډېړې دیو کې مهنت دیو کې زبا ورته میلاو شم هغه د لاس نتلې مال به واپس ځچره د لاس ترا شم عزت غلې ناسو دغه نه کو د نور وته ته وایا کنه ته چرته میلاویږي هغه ورته ویل خپن شي ز چې یو پرلار شمنو زه واپس به دراتللو نه امام کله چې وسړی یو پر بلیک میل شي یو پر پاغه باندې تور دا غولږي هغه به صفای نه دی د دې وجنه د خپل بچو صحیح تربیت کو د دینی مجالس سره اغیس کو او مختکو او مانوس کو چې دینی مجلسونو ته غرا شي نو پاغي کې به حیام بقایا پاتې شي او پاغي کې به عزتم باقی پاتې شي او کنه منګه مخلوط هغه چې بازارونو ته ولېګو چالکانو جنکې پکې ګډ وډ ګرځي یا یې منګه چې روډونو ته راو باسو یا یې منګه جلسونو ته راو باسو یا یې منګه پارلیمنت ته راو باسو یا یې منګه مخلوط نظام تعلیم ته راو باسو چې پاغي کې استادان الکان او جنکې ګډ وډ ناس یو ګډ وډ سبق ورته ویل کېږي او بیا ورته دغه د دنیا د ساينس خبري او بیا د بایولوژي چیرې هغه باریک چیرې ټاپکونه هغه چړل کېږي او دوانه چیرې ګډ وډ ناسي نو بس تا خو خره چې د دې عزت په برقرار پاتې شي او کنه لاړ بشي نو د مور او پلار اهم موضوع اهم ضرورت د خپل بچی صحیح تربیت دی چې تربیت ونشي ناغه بر تباہی او د بربادۍ سره مخامخ شي او هغه به دنیا هم د تباشي او هغه به آخرت هم تباشي نو د خپل ماشومان صحیح تربیت کول پکار دي د دې وجه علماء وایي چې د کم کس کی درې کارونه پرې خودل او د دریو خبرونو اجتناب وکړو دا سړی بچره په دنیا کې کامیابی د دین په لحاظ سره او په آخرت کې هم کامیابی یو دار چې خپل نظر کنټرول کی هر طرف ته نه ګوري او هر شي تم نه ګوري نظر کنټرول کو او دویم نمبر جره زړه کنټرول کو په هر یو شي کې سوچ او فکر نه کوي د سوچ او فکر په هغه ځکه استعمالي چې په کوم ځکه وته الله ویلي او په کوم ځکه وته نبی عليه الصلاه والسلام ویلي او دریم قالبن چې د بدن د دل اندامونه کلاسونه دي کغوګونه دي کخپيري کدارنګ چې نور بدن آزادي هغه په هغه ځکه استعمال کی چې په کوم ځکه د الله د طرف نه اړر او حکم د استعمال شوی او په هغه ځکه منع کی چې په کوم ځکه د بندیدلو او د منع کېدلو حکم شوی نو ځان نظرن قلبن او قالبن د الله کول دي سترګم کنټرول کا ځلم کنټرول کا او اندامونم کنټرول کا نو ان شاء الله ستاسو ژوندۍ به اطمینان او د سکون شي نو مشرانو لپاره دي د خپل کشرانو تربیت په صحیح انداز باندې په صحیح طریقه باندې چې دنیا هم هغه خراب نشي او آخرت هم خراب نشي خصوصا د دینی مجالس سره خپل بچی منسلک کول او داغه سره چره راوستل د پمنګ باندې ضروری دي